السلام علیکم قدرمنو زده کوونکو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړې خپرونه ده. زه بشیر احمد محمدي مو هرکلی کوم. نن ورځې درس موضوع مو ده د 11 ټولګي مربوط بیولوژي مضمون د تي لرونکو حیواناتو ډلبندي. په تیر درس کې مو په لنډ ډول سره د تي لرونکو حیواناتو ډلبندي لوستلې وه چې تي لرونکي حیوانات څنګه ډلبندي شوي او همدارنګه د هغې ځانګړتیاوې مو ویلې وې چې کومې ځانګړتیاوې لري د نورو فقاره حیواناتو په پرتله باندې. اوس راځو د تي لرونکو حیواناتو ډلبندۍ ته په تفصیل سره ووایو. تي لرونکي حیوانات عموما په دوو غټو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. یو چې دی د بچیو له مخې یا د تکثر له مخې دي او بل چې کوم دی د غذا له مخې دي. غذا له مخې دغه حیوانات چې کوم دي دا په دریو غټو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. یو هغې څخه هاربیورس دي. هاربیورس هغه تي لرونکو حیواناتو ته ویل کېږي چې یوازې د وښو یا د نباتاتو څخه غذا لاسته راوړي، یعنې یوازې واښه خوړونکي حیوانات دي چې په دې کې مثال په ډول باندې شی دی لکه ګوټ یا وزه، همدارنګه کو یا غوا او ترڅنګ چې کوم دی شیپ یا پسه او داسې نور ټول هغه حیوانات چې په کورونو کې ژوند کوي او تاسې ورسره بلد یاستئ، دغه کم چې د واښو څخه استفاده کوي دا ټول په هاربیورس کې راځي. یا دغه حیواناتو ته د ایکالوژي له نظره لومړني مصرف کوونکي حیوانات هم ویل کېږي، ځکه چې نباتات تولیدونکي دي او د تولیدونکو څخه مستقیما اول دغه حیوانات غذا لاسته راوړي، ځکه دې ته لومړني مصرف کوونکي یا فرسٹ کنزیومر هم ورته ویل کېږي او ترڅنګ یې واښه خوړونکي یا هاربیورس حیوانات ورته هم ویل کېږي. دغه حیوانات چې بچي راوړي، بچیو ته منخزینه جنس یې بچیو ته څه کوي د شیدې ورکوي او د شیدو په واسطه باندې روزي. بل کارنیورس دي. کارنیورس غوښه خوړونکي. دغه حیوانات یوازې د نورو حیواناتو څخه استفاده کوي او د هغې غوښه خوري، چې دې ته د ایکالوژي له نظره بیا دې ته دویمي مصرف کوونکي ویل کېږي، ځکه دا په چا باندې ډیپنډ دي؟ په هاربیورس باندې ډیپنډ دي. مستقیما دوی د نباتاتو څخه انرژي لاسته نه راوړي، نو غذا دوی د هاربیورس یا د نورو حیواناتو څخه لاسته راوړي. په دې کې مثال په ډول باندې لکه زمری یا لاین شو، همدارنګه ترڅنګ چې کوم دی فاکس یا ګیدړ او داسې نور حیوانات چې تاسې ګورئ چې هغه یوازې څه کوي؟ غوښه خوړونکي دي. دغه حیوانات تیره غاښونه یا انسیزر او کینین غټ غاښونه لري او د دې په واسطه باندې چې کله ښکار کوي هغه ښکار څیري کوي، کټ کوي او بیا هغې له وروسته څنګه کوي؟ غذا ترې لاسته راوړي. نو کارنیورس یعنې غوښه خوړونکي چې په دې کې مثال په ډول باندې زمری یا ګیدړ او داسې نور څنګه دي شامل دي د غوښې څخه د نورو حیواناتو څخه غذا لاسته راوړي. بلې اومنیورس دي. اومنیورس هغه تي لرونکو ته ویل کېږي چې هغه هم د حیواناتو څخه او هم د نباتاتو دواړو څخه غذا لاسته راوړي. مثال په ډول باندې انسان یا هیومن. که تاسې وګورئ موږ هم په تي لرونکو کې راځو، ځکه چې نارینه او ښځینه جنس دواړه شی لري، تیونه لري، او ښځینه جنس یې بیا څه کوي؟ خپل اولاد ته شیدې ورکوي. خو د ښځینه او نارینه ترمنځ توپیر دا دی چې ښځینه چې کله بلوغ ته رسیږي د هغې دغه برسټ چې کوم دی دا وده کوي او د نارینه هغه چې کوم دی په خپل حال باندې پاتې کېږي. نو موږ هم د حیواناتو څخه او هم د نباتاتو دواړو څخه غذا لاسته راوړو. مثال په ډول باندې موږ د حیواناتو غوښه خورو، د هغې مستې خورو، همدارنګه شیدې خورو. دا چې دا د حیواناتو څخه غذا لاسته راوړل دي. همدارنګه ترڅنګ یې میوهجات او سبزیجات خورو چې دا د چا نه لاسته راوړو؟ د نباتاتو څخه. نو موږ وایو چې انسان په هر شی خوړونکو کې راځي، یعنې اومنیورس تي لرونکي حیواناتو له جملې څخه دی. مطلب دا چې مونږ هم د نباتاتو او هم د حیواناتو دواړو څخه انرژي لاسته راوړو. هاربیورس هغه دی چې یوازې د نباتاتو څخه انرژي لاسته راوړي. کارنیورس هغه دی چې یوازې د نورو حیواناتو څخه انرژي لاسته راوړي. او اومنیورس هغه دی چې هم د نباتاتو او هم د حیواناتو څخه انرژي لاسته راوړي. بل ګروپ یې د بچیو له مخې دی، یا دغه ګروپ ته د تکثر له مخې هم ویلی شو چې د ریپروډکشن له مخې دغه تي لرونکي څنګه تکثر کوي. تکثر له مخې دا په دوو غټو ګروپونو باندې ویشل شوي. یو ته پروټوتیرا یا مونوټریماټا یا اوویپورس ویل کېږي، یا هګۍ اچوونکي تي لرونکي. هګۍ اچوونکي تي لرونکي. او بلې ایوتیرا یا وایوپورس دي، هغه بچي راوړونکي تي لرونکي. دغه حیوانات هګۍ اچوونکي تي لرونکي، دغه حیوانات لومړی څه کوي؟
دی لومړی هګۍ اچوي د هګیو څخه وروسته چې د هګۍ څخه کله بچي پیدا شي نو ښځینه جنس یې بیا دغه بچیو ته څه ورکوي شیدې ورکوي په دغه ډول باندې دی خپل ژوند ته ادامه ورکوي په دې کې مثالونه چې دي یو دو مثال کې لکه ډک بیل یا پلیټیپس په نامه باندې هم یادېږي د مکمل نوم دی ډک بیل پلیټیپس دی پکې دې کې شامل دی او همدارنګه بل چې کوم دی سپایني اینټ ایټر یا ورته ایکډ نه هم ویل کېږي دې ته موږ په پښتو کې شیشګی ویو یو د شکون ته ورته یو حیوان دی په خپله سطحه باندې چې د سپاین یعنې اغزو ته ورته ساختمانونه لري اکثره د شپې له مخې فعال وي خو دا چې کې میږي هم خوري د غذا له مخې ده په میږي خور یا اینټ ایټر کې راځي دا حیوانات څه کوي دغه دواړه هګۍ اچوي دواړه انسیکټور یا حشره خوړونکي دي او د دوی د تودوخې درجه 25 نه 28 سانټیګریډ پورې د بدن د تودوخې درجه ده په یخو سیمو کې پیدا کیږي نو دغه حیوانات اول هګۍ اچوي هګیو نه چې کله بچي پیدا شي هغه بچیو ته بیا څه کوي ښځینه جنس شیدې ورکوي یا تیونه لري ځکه دې ته تی لرونکو په جمله کې راځي بلې ایوتیرا یا وایوپورس دي وایوپورس یا ایوتیرا چې کوم دي دغه بچي راوړونکي بیا عموما په دوو کلاسونو باندې بیا ویشل شوي دي ایوتیرا یا بچی لرونکي تی لرونکي یا بچی راوړونکي تی لرونکي چې کوم دي دا بیا په دوو کلاسونو باندې ویشل شوي دي یا فرعي کلاسونو باندې یو ته مرسیپالس یا کڅوړه لرونکي ویل کېږي او بلې چې کوم دی پلاسنټال یا پلاسنټا لرونکي دا حیواناتو ته پاوچډ انیمل هم ویل کېږي پاوچډ انیمل دغه حیوانات ښځینه جنس په خپل د ګیډې په لاندینۍ برخه کې یو کڅوړه لري چې هغه کڅوړه د مرسیپیم په نوم باندې یادېږي نو ځکه د دې د وجې نه دې ته مرسیپالس حیوانات هم ویل کېږي دغه مرسیپم کڅوړه کې چې کوم دی دغه ژوندي موجودات دغه تی لرونکي خپل دغه نسل یا دغه بچی چې کوم دی کله چې یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي په دغه کڅوړه کې داخلیږي او همدارنګه په هغې کې دې ته شیدې هم ورکوي په دغه حیواناتو کې درې نوع مثال په ډول باندې شامل دي یو چې دی اوپسم په نامه باندې دی بل چې دی کینګرو دی چې تاسې پیژنئ په اسټرالیا کې زیات پیدا کیږي او بل چې دی کوالابیر په نامه باندې دغه درې واړه حیوانات څنګه حیوانات دي دغه درې واړه حیوانات واښه خوري واښه خوړونکي دي او همدارنګه په اسټرالیا او په امریکا کې پیدا کیږي او تر څنګ یې داسې شی لري په لاندینۍ برخه کې د مرسیپم په نامه باندې یو کڅوړه لري په دغه کڅوړه کې څه کوي هغه بچی اچوي چې کله یو ځای نه بل ځای ته حرکت کوي او که چېرته شیدې خوري هم هغه کڅوړې ته داخلیږي او هلته کې بیا دا ښځینه جنس دغه خپل اولاد ته یا د خپل نسل ته شیدې ورکوي بلې پلاسنټال دی دا یو ډېر غټ گروپ دی پلاسنټا لرونکي دی نه مطلب څه دی کله چې ښځینه او نارینه جنس القا صورت ونیسي نو القا نه وروسته دغه نسل چې کوم دی دا د ښځینه جنس په داخل کې د مور د رحم سره یو ځای کېږي او په رحم کې بیا یو ساختمان جوړوي هغې ته ویل کېږي پلاسنټا او د پلاسنټا له لارې دغه غذایي مواد اخلي مثال په ډول که چېرته دا رحم شي مثال انسان هم چې دی په دغه کلاس کې راځي موږ به انسان کې تطبیق کو ښځینه جنس کې چې دلته نه تخمه آزاده شي دغه تخمه چې دلته راشي بالاخره دغه ریجن ته رارسیږي او په دغه ریجن کې بیا د سپرم سره یو ځای کېږي القا صورت نیسي القا نه وروسته دغه تخمه حرکت کې چیرته د رحم په طرف باندې په رحم کې د رحم د داخلي برخې یا انډومیټریم سره دغه القا شوې تخمه چې کوم دی غرس کېږي کله چې دلته پلانټ شي امپلانټ شي نو امپلانټ نه وروسته په دغه ځای کې یو ساختمان جوړېدسي چې دغه ساختمان ته پلاسنټا ویل کېږي او پلاسنټا چې دی د راتلونکي نسل او د مور ترمنځ څه دی ارتباط دی چې دغه پلاسنټا له لارې دغه د ښځینه جنس څخه چې کله د رحم په داخل کې دغه نسل موجود وي د غذا او همدارنګه اکسیجن د پلاسنټا له لارې دغه راتلونکي نسل ته ورکوي تر څو د دې په واسطه باندې دا څه وکړي
وده وکړي. نو ځکه د دې وجې نه چې دلته کې دوی پلاسنټا لري او د پلاسنټا په واسطه باندې په رحم کې دغه خپلو راتلونکي نسل ته غذا ورکوي، اکسیجن ورکوي او فاضله مواد ترې اخلي او بدن څخه خارجي. نو ځکه دغه حیواناتو ته پلاسنټا لرونکي یا پلاسنټالیا ویل کېږي. مطلب دا چې د مور په رحم کې په جنیني پړاو کې دوی څه لري؟ پلاسنټا لري. دا په 14 اورډرو باندې ویشل شوي دي. خو ستاسې په کتاب کې بیا 9 مهم کلاسونه راخیستي دي چې ځینې د غذا له مخې دي او ځینې د نورو ساختمانونو له مخې دي. په دې کې لومړنی انسیکټوورا دي. انسیکټوورا یا حشره خوړونکي هغه تیلرونکي دي چې دوی حشرات خوري. د غذا له مخې د دوی خوراک چې دی حشرات دي. حشرات خوري، اکثره د شپې لخوا فعالیت کوي. نو دغه په دغه کلاس کې چې کوم دی 2 مثالونه ډېر مهم دي. یو چې کوم دی شریو په نامه دی، بل چې دی مول دی، او همدارنګه هجهاک په نامه باندې هم پکې یو شامل دی. دغه درې واړه تیلرونکي شی کوي، حشره خوړونکي یا انسیکټوورا دي. بلې اینټ ایټر یا میږي خور دي. میږي خور یا دې ته ایډینیټ ویل کېږي او یا ورته ساده انګلیش کې اینټ ایټر ویل کېږي. اینټ ایټر د میږي خوري. دغه حیوانات د غذا له مخې د میږو څخه استفاده کوي. د دې خوراک چې دی میږي دي، چې په دې کې مثالونه یو چې دی ارماډیلو دی او بل چې کوم دی پینګولین دی. دغه دواړه حیوانات دی سختې غټې اوږدې او پنجې لري. دغه پنجو په واسطه باندې ځمکه کني او بیا د هغې څخه وروسته دغه اوږده ژبه چې کوم ده د اوږدې ژبې لري. دغه ژبه په ځمکې پر سطحه باندې چې کله چې د ژبې په سطحه باندې دغه میږیان راټول شي نو هغې څخه وروسته دغه ژبه څنګه کوي داخلي او بالاخره دغه میږیان خوري. دې ته چې ویل کېږي اینټ ایټرز یا ایډینیټ. دغه حیوانات هم د ښځینه جنس تایونه لري او د تایونو په واسطه باندې خپل راتلونکي نسل ته څه ورکوي؟ شیدې ورکوي. بلې کرپونکي یا روډینشیا دي. روډینشیا یا کرپونکي دی چې کله کومه غذا خوري نو د خولې په واسطه باندې کرپوي، یو ټسار ترې وباسي که نه، ځکه دې ته دغه نوم ورکړی د کرپونکي یا روډینشیا. په دې کې څه شامل دي؟ لکه مثال په ډول مایس یا موږکان. دا چې کله یو شی خوري نو کرپوي. موږکان هم تیلرونکو کې راځي او داسې کوي خپلو بچیو ته څه ورکوي؟ شیدې ورکوي ښځینه جنسي. همدارنګه رابټ یا سوي چې کوم دي دا هم په همدغه ډول باندې. ترڅنګ چې کوم دی بیور په نامه باندې یو ژوندی موجود دی، موږ ورته اوبو سپی ویو، هغه چې دی هغه هم په همدغه ډول باندې شی کې په کرپونکو کې راځي. ریټس یا مږې چې کوم دي هغه هم په کرپونکو کې څنګه دي شامل دي. او بل پرکیوپاین یا همدارنګه شکوڼ چې ورته ویل کېږي دا هم د کرپونکو له جملې څخه دی. نو دوی څه کوي؟ دوی د غذا له مخې یو غذا چې خوري، یو کلک شی چې خوري نو هغه کرپوي. کوچني غاښونه لري یا ځینې بیخي لري نه، نو دغه په واسطه باندې دغه شیان ډېر په اسانۍ سره څنګه کوي؟ کرپوي. نو ځکه دې ته نوم ورکړی دی روډینشیا یا کرپونکي. دا شو 3 کلاسونه. 4م کلاس چې کوم دی هغه مرغانو ته ورته تیلرونکي دي یا چې کوم دی کایروپټیرا ورته ویل کېږي. کایروپټیرا مرغانو ته ورته تیلرونکي. دغه په هوا کې دا داسې تیلرونکي دي چې په هوا کې الوزي. د مخکینۍ او وروستنۍ پښو ترمنځ یو قسم پردې موجود دی او دغه پردې د وزرونو په حیث باندې وظیفه سرته رسوي او په هوا کې الوزي. دوی هم ښځینه جنس څه کوي؟ تایونه لري او خپلو بچیو ته شیدې ورکوي. په دې کې څه شامل دی؟ لکه د ماښام خاپیرک یا بیټ. بیټ چې کوم دی دا چې دا یا یوازینی داسې تیلرونکی دی چې دا په هوا کې الوزي او دا اکثره د شپې له فعال وي. دی چې کوم دی یو قسم آواز تولیدوي او د هغه آواز په واسطه باندې چې کله یې انعکاس کوي دغه آواز په واسطه باندې ځان ته خپله لورې تعینولی شي. بلې عالي دماغ لرونکي دي 5م یا پرایمیټ ورته ویل کېږي. عالي دماغ لرونکي یا پرایمیټ. عالي دماغ لرونکي هغه حیوانات ته ویل کېږي چې د دې تیلرونکو دماغ ډېره زیاته وده کړې ده، ډېر پرمختللي دي. یعنې کولی شي چې یو شی په اسانۍ سره یاد کړي. په دې کې کوم شامل دي؟ مثال په ډول باندې هیومن، انسان. د انسان دماغ ډېره وده کړې. تاسې نن سبا ټکنالوژي ته وګورئ، دغه هر څه چې وګورئ انسان د زده کړې قدرت لري، همدارنګه نور هر څه دوی اخذ کولی شي. نو انسان په پرایمیټ کې راځي. ترڅنګ چې کوم دی چمپانزي هم په دې کلاس کې شامل دی.
یو بل حیوان دی ایپ ورته ویل کېږي. ایپ یو بیلکی بیزو ده. ایپ دا هم څه شی دی په پرایمیټ کې شامل دی او تر څنګ منک یا بیزو هم په دې کې څنګه ده شامل دي. نو دغه حیوانات د دوی دماغو ډېره زیاته وده کړې نسبتا د نورو کلاسونو ته. نو دوی په اساس باندې دا په یو بل کلاس کې را شامل شوي دي چې هغې ته پرایمیټ ویل کېږي. دوی هم چې کله نسل منځته راوړي یا بچی پیدا شي هغې څخه وروسته ورته څه کوي ښځینه جنس یې ورته شیدې ورکوي. ورپسې کلاس چې کوم دی هغه کارنیورس دي یا غوښه خوړونکي دي. کارنیورس یا غوښه خوړونکي هغه دي چې دا د غذا له مخې دی پلاسنټا کې هغه سره باید موږ توپیر وکړو لکه موږ چې مخکې ویل چې د غذا له مخې. دلته دا یو بل کلاس دی دا چې دی دې کې کارنیورس هغه دي چې هم پلاسنټا لري او هم چې د غذا له مخې دي. دوی خپل بچي راوړي او د بچیو څخه وروسته چې کوم دی شیدې ورته ورکوي. خو دی په خپله چې کله بلوغ دورې ته ورسیږي بیا د حیواناتو څخه د نورو حیواناتو په ښکار په شکل باندې استعمالوي او د هغې څخه غذا لاسته راوړي. مثال په ډول باندې لاین، زمری، همدارنګه چې کوم دی چیتا او تر څنګ یې دغسې نور حیوانات دا ټول شي دا غوښه خوړونکو کې راځي چې دا هم د پلاسنټا لرونکو په کلاس کې د بچیو اچولو له مخې په پلاسنټا لرونکو کلاس کې شامل دي. بلې چې کوم دی کارنیورس پسې بلې چې کوم دی هغه سوم لرونکي دي یا پیریسو ډکټایله سوم لرونکي یا دې ته هو فیډ ورته هم ویل کېږي. هو فیډ سوم لرونکي هغه حیوانات ته ویل کېږي چې دغه د پښې لاندینۍ برخه چې کوم ده تلی دی د یو کلک کیراټین پوښ په واسطه باندې پوښل شوي یو نوک ته ورته ساختمان لري. دا بیا په دوه ډوله دي. یو سومه دي بلې چې دی دوه سومه دي. یو سومه او دوه سومه. یو سومه هغه دي چې دغه یوازې ټوله پښې د یو کور یو کیراټین پوښ په واسطه باندې پوښل شوي لکه ډنکي یا اس چې کوم دی. تاسې وګورئ اس چې وګورئ دغه پښې مکمل یو کلک کور په واسطه باندې پوښل شوي. دا یو سومه کې راځي. دوه سومه کې چې راځي لکه غوا. تاسې چې وګورئ دغه پښې دوه ځایي کېږي خو دغه هر یوه برخه جدا جدا د یو کلک پوښ په واسطه باندې څنګه شوې ده پوښل شوې ده. دې ته پیریسو ډکټایله ویل کېږي. د پښو د ساختمان له نظره په دغه کلاس کې شامل شوي دي. اتمې چې کوم دی هغه خلتم لرونکي دي چې په خپله مخکینۍ برخه کې یو اوږد ساختمان لري. دې ته پروبوسیډیا ویل کېږي. پروبوسیډیا هغه حیوانات دي چې د خپل مخ په مخکینۍ برخه کې یو اوږد ساختمان لري او دغه ساختمان په واسطه باندې دغه شیان د غذایي مواد چې کوم دی خپل دغه خولې ته راهنمایي کوي. په دې کې یو غټه نوعه شامل دی ایلیفینټ یا فیل چې ورته ویل کېږي. ایلیفینټ په دغه کې څنګه دی په خلتم لرونکو کې شامل دی. بل کلاس چې کوم دی هغه نهم کلاس یا اخرنی کلاس هغې ته سیټاشیا ویل کېږي یا فش لایک میمل. کبانو ته ورته تی لرونکي. داسې تی لرونکي هم شته دی چې هغه په اوبو کې ژوند کوي خو بچي راوړي او بچیو ته څه ورکوي شیدې ورکوي. په هغې کې کم شامل دي؟ یو چې دی په هغې کې ویل یا نهنګ چې ورته ویل کېږي دا پکې شامل دی. بل ډولفین دی. بل چې کوم دی سی لاین یا د سمندر زمری چې ورته ویل کېږي. دغه حیوانات څه شی کوي؟ دوی بچي راوړي خو په اوبو کې ژوند کوي. برانشونو په واسطه باندې تنفس کوي او بیا خپلو بچیو ته څه ورکوي؟ شیدې ورکوي. دې ته سیټاشیا یا کبانو ته ورته تی لرونکي ویل کېږي. نو دا 9 کلاسونه د پلاسنټا لرونکو تی لرونکو حیواناتو پورې اړه لري. اوس راځو قدرمنو زده کوونکو یو بل درس ته د شمزۍ لرونکو حیواناتو د جهازونو یا سیستمونو پرتله. مونږ چې ولوستل چې شمزۍ لرونکي حیوانات او ځانګړتیاوې د هغې ډلبندي او همدارنګه د هغې په هکله باندې په تفصیل سره خبرې وکړلې. اوس هغه سیستمونه چې دغه شمزۍ لرونکي حیوانات یې لري د دې پرتله وایو. مثال د تنفسي سیستم، د اطرایي سیستم، هضمي سیستم، سکلیټ، عضلات، دغه ټول سیستمونه یو بل سره پرتله کوو چې په دې کې د کم ډول یو بل سره توپیر لري. لومړی په جهازونو په پرتله کې لومړی سیستم چې کوم دی هغه سکلیټل سیستم یا لومړی سکلیټ باید وپېژنو. سکلیټ چې کوم دی دا د هډوکو او عضروفونو یو منظمې مجموعې ته سکلیټ ویل کېږي چې یو خاص شکل یې ژوندیو موجودات ته ورکړي وي. بیا درته تعریف کومه. سکلیټ د هډوکو او د عضروفونو منظمه مجموعه چې یو ژوندي موجود ته یو خاص شکل ورکړی وي دې ته سکلیټ ویل کېږي. دغه سکلیټ چې کوم دی دا په 2 ډولونو باندې ویشل شوی. یو ته داخلي سکلیټ ویل کېږي
او بل ته خارجي سکلیټ ویل کیږي یا انډوسکلیټن او اگزوسکلیټن ورته ویل کیږي. خارجي سکلیټ چې کوم دی په غیر فقاره حیواناتو کې موږ لوستي یو چې په غیر فقاره حیواناتو کې یو فایلم دی هغې ته مفصله حیوانات ویل کیږي. مفصله حیوانات یا ارتروپوډا چې کوم دي هغې ټول خارجي سکلیټ لري. نو دې د وجې نه د هغې دغه وده هم څنګه ده محدوده ده. دغه خارجي سکلیټ هغه سکلیټ ته ویل کیږي چې د عضلاتو په واسطه باندې نه وي پوښل شوی ځکه ورته خارجي سکلیټ وایي. او داخلي سکلیټ هغه سکلیټ ته ویل کیږي چې د عضلاتو یا په واسطه باندې پوښل شوی وي. نو په داخلي سکلیټ کې چې کوم ژوندي موجودات داخلي سکلیټ ولري د هغې وده هم څنګه ده زیاته ده. دغه داخلي سکلیټ کې لکه مثال تاسې ګورئ ویل یا نهنګ تر ټولو اټ حیوان دی په فقاره حیواناتو کې چې د دې د داخلي سکلیټ د وجې نه چې زیاته وده یې کړې ده ډېر زیات غټ جسامت لري. نو په خارجي سکلیټ حیواناتو کې جسامت کوچنی وي، په داخلي سکلیټ حیواناتو کې جسامتونه توپیر کوي. ډېر غټ حیوانات هم پکې څنګه دي شامل دي. دغه سکلیټ د دوه شیانو څخه اکثره جوړي. په دې کې دوه شیان زیات شامل وي. یو چې کوم دی بونز یا هډوکي او بل کارټیلیج یا عضروف پکې شامل دی. کارټیلیج په ډېره کمه اندازه باندې په ځینې حیواناتو کې لیدل کېږي. لکه مثال موږ په کبانو کې ویلو چې یو ډول کبان دي چې هغه عضروف لرونکي دي. عضروف لرونکو کبان هغه کبان ته ویل کېږي چې هغې سکلیټ د عضروف څخه جوړ شوی دی. نو ځکه موږ په سکلیټ کې عموما دغه دوه برخې شامل وي. ځکه تی لرونکو کې یا په فقاره حیواناتو کې چې کوم دی دغه کبان هم شامل دي او کبانو کې یو کلاس عضروف لرونکي دي چې هغې دغه سکلیټ له عضروف څخه جوړ شوی. بل بونز دي یا هډوکي د نورو اکثریت حیواناتو سکلیټ چې کوم دی هغه د هډوکو څخه جوړ شوی. خو ترڅنګ یې د دې هډوکو ترڅنګ بیا یو څه اندازه سکلیټ کارټیلیج هم لري، عضروف هم لري. لکه هایلین کارټیلیج شو، الاستیک کارټیلیج شو، فیبرس کارټیلیج شو چې ځینې بندونه یو بل سره وصل شوي دا د کارټیلیجونو په واسطه باندې. نو کارټیلیج هم لري. مثال په انسان په بدن کې د هډوکو شمیر 206 دی، خو د دې ترڅنګ چې دغه 206 هډوکي د انسان د بدن سکلیټ جوړوي ترڅنګ یې کارټیلیج هم شته دی چې دغه کارټیلیج هم په دې کې څنګه برخه اخیستې ده. لکه په پښتیو په برخه کې چې مثال پښتۍ د مخکیني هډوکي یا د ټټر سره وصل کېږي دلته کې کارټیلیج موجود دی او کارټیلیج په واسطه باندې سره څنګه شوي دي وصل شوي دي. نو بیا وایم سکلیټ دوه ډوله خارجي او داخلي. خارجي هغه دی چې عضلاتو په واسطه نه دی پوښل شوی، داخلي هغه دی چې د عضلاتو په واسطه باندې پوښل شوی دی او د دوه برخه جوړ شوی دی هډوکي او کارټیلیج. اوس راځو په ځینې فقاره حیواناتو کې یو چې دی ستاسې کتاب کې ورکړی دی فراګ یا چنګښه. د چنګښې سکلیټ چې کوم دی همدې کې دی ښه د تفصیل کې دی تصویر صرف دغه لږ تشریح کوم. فراګ یا چنګښې سکلیټ کې چې راځي یو پکې هیډ راځي سر چې دغه د سر برخه ټوله د هډوکو په واسطه باندې پوښل شوې ده. بل پکې چې راځي د ملا تیره، بل چې کوم دی پیلویک هډوکی یا ورته د حاصري لګن چې ویل کېږي د پیلویک هډوکی او همدارنګه پوډز یا دغه پښې څلور واړه پښې دغه ټولې د شي په واسطه باندې جوړ شوي دي د بونز یا د هډوکو په واسطه باندې جوړ شوي دي چې مثال وروستنۍ پښې اوږدې او مخکینۍ پښې لنډې وي او بیا د هغې په واسطه باندې وروستنیو پښو ته جمپینګ فیډ هم ویل کېږي چې د هغې په واسطه باندې یو ځای نه بل ځای ته ټوپ وهلی شي. بلې د برډز یا د مرغانو سکلیټ ورکړی دی. په مرغانو کې هم څه دی یو هیډ دی چې دا نسبتا کوچنی دی، بل متحرکه غاړه ده چې د متحرکو محریو څخه جوړه شوې ده او هرې خواته د تاویدلو قابلیت لري. بلې چې د باډي یا تنه ده، دغه تنه چې کوم ده دا بیضوي شکل لري او په منځ کې خالي ده، دغه یو خالي ډانچې څخه جوړه شوې ده چې تر څو دغه مارغانو سره په الوتلو کې څه کوي مرسته کوي. او بلې چې پکې راځي وینګز یا وزرونه، دا هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي او د دې ترڅنګ پورز یا پښې هم په دې کې څنګه دي شامل دي چې پښې هم د هډوکو څخه ترکیب شوي دي. نو که دا هم شمزې لرونکي دي نو فراګ هم شمزې لرونکي. دواړو ترمنځ یو فرق دلته کې دا ده چې دوی وزرونه لري، د وزرونو په واسطه باندې حرکت کوي. بل دا چې دوی باډي بیضوي شکل لري، د سکلیټ یې بیضوي شکله دی او اسانۍ سره پکې مرسته کوي په حرکت کې. بل دا چې چنګښې چې کوم دي هغه د سینې هډوکی نه لري خو دوی په سینه کې بیا هډوکی لري، هغې ته سټرنیم ویل کېږي. دغه سټرنیم هډوکی چې دی کښتۍ ته ورته جوړښت لري او دوی سره په الوتلو کې مرسته کوي. نو دا د دې دواړو ترمنځ که چېرته موږ که هغه مقایسې ته وګورو او کمپیریټیو سکلیټل سیسټم ته وګورو نو فراګ او برډ چې کوم دي یا چنګښ او مرغان په خپل منځ کې سره توپیر لري. ګرانو زده کوونکو دا و د نن ورځې درس. تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضرېږم
کرونا جدي ونیسئ، په خپلو کورونو کې پاتې شئ. همدارنګه کوشش وکړئ د بهر ته د زیات تګ څخه ډډه وکړئ. ترڅنګ یې ماسک استعمال کړئ. لاسونه تر 20 ثانیو پورې باید په اوبو باندې ومینځئ. بیا چې د یو نوي موضوع سره ستاسې په خدمت کې حاضرېږم، په لایزال رب مو سپارم. خوښ او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.